که د منو کتونکو خالد نظري ما او هغه مالکي شریف استانیا مالکي شریف ته څنګه تاسو پته چې عبدالباغ میاشته او په 27 عبدالباغ دی په استانیا علیا مالکي شریف کې د افطار ډېر خسته او لوی پروګرام شوی دی خصوصا د مسافرو لپاره د مساکینو لپاره او کوم دی چې د خیبر پښتونخوا څخه مریدان دي د دې استاني ای د لپاره د بهترین تنظیم شوی د افطار موږ کابل خلک سره موجود دي دوی ما سره راغلي دي او دوی بل راغلي او د افطار نه موږ هم نن له تفندوس کې کوو موږ د دې ثواب کې مثال وایي چې وشتمه ده او د وشتمه ډېر زیات برکات دي خلک سره وایي نو کومه کې راغلي بیا د 27 عبدالباغ دی او د برکتي میاشته او الله دې موږ د توفیق او وسع کړي په دې کې زیات خپل بخشش او ثوابونه وکړو او خپل الله راضي کړو سوال علي نذیر بھائی استان علي مالکي شریف د ګرانی سره موږ یو خاص یو لگاو یو محبت دی یو خپل یو مینه مو ده او موږ اکثر دلته سیوا راځو دلته چې موږ ته فرصت ټیم ملاو شي موږ راځو دلته کم پیران صاحبان دي سره ممکن او د دعاګانې موږ راغونډي کو او موږ ځان سره یوسو بل څنګه چې تاسو 27 شب د رمضان مبارک نو دا شبینه محفل دلته شروع کیږي دلته د روی پرور محفل وی او دا شبینه کم محفل چې کم روی پرور کم دغه لمحات نو دا درې شپې کې د قرآن پاک د ختم کوي او دې کې ډېر ګڼ تعداد کې لري خلک راځي او دې په تراوت ودرېږي او ډېر مزیدار خوند رنګ ډنګ پکې وي ډېر مزیدار خوند رنګ وي پکې او د افطاري ډېر مزیدار ډېر دغه لمحات وي اوس کو سجاویږي یا کم د ولاړو پنډال کې کم درستخان دی یا خالی دی یا باندې اوس راړي او ځای په ځای پکې دی دغه چې کم دی افطاري پروګرام دی کړی دی او ډېر مزیدار سسټم دی فروټ دي هر قسم فروټ پکې دي داسې کولډ ډرینک شربت دي پکې افطاري لپاره او هر قسم خوراکونه چې دي هغې دغه کړی دی او ګڼ تعداد کې خلک دلته کې راځي او دلته د روی پرور محفل دی د هغې دغه مخه دي او موږ خالد بھائی موږ سره کوم کیمرامین دی خو هغه دا وښولو دا مناظر دا کم خلک را روان دي او پیرانو صاحبانو سره ملاویږي او آستاني آئی اتائی راځي څوک سره راځي که د منو کتونکو د موږ کامان او حقیقت دا نن څه وشتمه ده او نن به د قرآن پاک ختم د درو ختم دی شروع کېږي ډېر بابرکت او ډېر روحاني او خسته محفل به الله دې اچھا دا وسو کړي چې قرآن پاک اهتمام وکړي او داسې او خصوصا افطار او خصوصا په رمضان مبارک کې خلک صاحب ډېره مننه خالد بھائی نن موږ افطاري دلته مزه اخلو افطاري نن دلته کنه بالکل دا مزیدار نو کله خو یو ځکه افطاري خوند نه کوي زموږ دلته ډېر خوند راکوي بالکل ولې دا خالد بھائی دا دیني ګرانه ده دین سره ډېر زیات لګاو دی او دین کار کې چې دی او دین خلکو سره چې کینی نو مسلمان ته به طور مسلمان ته ډېر زیات سکون ملاویږي ولې دنیاوي معاملات موږ کټ شو موږ دین خبرې واورو دیندار خلکو سره کینو موږ د زړه څخه چې موږ د روح خوشحال شي پکې زموږ کتونکو تاسو هم په دې رمضان مبارک کې زیاته کوشش کوي د قرآن پاک اهتمام وکړي د قرآن پاک د تلاوت او زیات الله پاک خپل راضي کوي خپل بخشش وکړي او خپل معافي تلافي کوي چې ولې د رمضان دا په کال کې یو پیری او دا ډېره برکتي میاشته کوشش وکړي چې زیات خلک نیک کارونه ځان بخشش دوزخ نه او جهنم نه او ځان خلاصي دا شر ده دا یو طریقه لګره شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين څنګه چې تاسو ته پته ده نن د زموږ شپږشتمه روژه ده او د 20مې شپه ده او د رسول الله سلام په حدیث کې راځي چې د قرآن شریف آیت دی چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر چې د دې روژې په میاشت کې داسې یو ورځ ده چې هغه که یو انسان پای کې 2 رکعاته نفل وکړي نو هغه ته به د
83 سال عبادت ثواب ملاویږي. او بیا په حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخرنۍ عشره کې پتاک راتونو کې دا تلاش کوي. الحمدلله نن د 20مې شپه ده او د هر کال په شانتې نن د صوبې د ګوټ ګوټ نه په زرګونو تعداد کې خلک راغلی دی او زمونږ په یو شپه کې به انشاءالله دا ختم القرآن مکملیږي. او دلته کې تاسو کتلی شئ چې د افطارۍ بندوبست هم شوی دی، د سحرۍ بندوبست هم شوی دی او تاسو کتلی شئ چې د صوبې د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي دي، هر کال راځي، جوک تر جوک راځي، د هر عمر خلک دلته موجود دي. د الله تعالی یو فضل دی، د الله تعالی یو کرم دی چې په داسې مبارکه ورځ باندې د دې خلکو داسې پروګرامونو ته دا راتلل. تاسو ته معلوم دي چې زموږ د صوبې حالات نن سبا ډېر خراب دي، خو د خلکو سره چې کم د دین سره محبت دی نو هغه څوک په دماکو نشي ختمولی. په جوماتونو کې دماکې کېږي خو د هغې نه باوجود هم د خلکو مینه محبت، د خلکو په جوماتو شرکت چې کم ستر ورځه سیوا کېږي. نو الحمدلله دا د دهشتګردۍ خلاف یو لوی شکست دی چې کم په داسې محافلو کې مونږ ورکو. او الحمدلله چې کم خلک د مذهب په نوم باندې د بدامنۍ خبره کوي نو همدغه شانتې د منبر او د محراب نه مونږ د امن درس ورکو، د محبت درس ورکو، د بایچارې درس ورکو. اکثر موږ